بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم چې هر کله پیدا شي نو د ده په غوږ کې اذان او اقامت ولیکي. نو عزتمندو اسلام یو مکمل ضابطه حیات دین الله پاک مونږ ته راکړی او د اسلامی تعلیمات هغه د ماشوم د پیدایش نه والا د انسان د مرګ پورې چې څومره تعلیمات دي نو هغه ټول اسلام مونږ ته ښودلي. نو هر کله چې ماشوم پیدا شي نو د ده په ښی غوږ کې اذان او په ګس غوږ کې چې کوم دی نو هغه اقامت کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله د حسن ابن علي رضی الله عنه د حضرت علي رضی الله عنه زوی د فاطمه رضی الله عنها زوی حسن ابن علي د هغه په وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله داسې کړي. نو علماو د دې دوه وجې لیکلي دي. یو وجه خو دا ده چې هر کله د ماشوم په غوږ کې اذان او اقامت وشي نو اذان او اقامت سره شیطان تښتي، شیطان وتښتي د دې ماشوم نه، نو دا ماشوم بیا د شیطان د شر نه محفوظ شي. او دویمه وجه دا لیکلي ده چې هر کله ماشوم پیدا شو نو د ده په غوږ کې اذان او اقامت وشي. د اذان او د اقامت مطلب دا ده چې د ماشوم ته د توحید، د رسالت او د مونځ عقیده بیان شي. دا ماشوم به غټېدو نه بعد د الله جل شانه وحدانیت، د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت او د اسلام مطابق خپله زندګي تېر. د ساینسدانانو ریسرچ په دې معنی هغه سره چې ماشوم ته ولې اذان کېږي نو هغه ریسرچ زه تاسو سره نن شریک کوم. د ساینسدانانو ریسرچ هغه دا دی چې هر کله ماشوم ته د ماشوموالي په وخت کې څه وویلی شي نو دغه هر څه د ماشوم په ذهن کې سیو شي. فرانس کې یو پیره داسې واقعه راغله چې یو هسپتال کې یو جینۍ وه، هغې ته دورې راتلې. دورې ورته راتلې نو هغه جینۍ به په دورې په حالت کې د جرمني ژبې څه دعاګانې ویلي، حالانکې هغه جینۍ جرمن نه وه. نو ډاکټرانو شور جوړ کړو چې په دې جینۍ باندې پیریان دي، دې وجې نه دا جینۍ جرمنۍ ژبه کې خبرې کوي. خو دا خبره یو ماهر نفسیاتو ډاکټر له لاړه او هغه په دې خبره تحقیق شروع کړو. نو هغه دې ته ورسېدو چې هر کله دا ماشومه د 2 کال وه، جرمني کې د دې ماشومې مور د یو پادري سره ملازمه وه. نو هر کله چې به دا ماشومه په زانګو کې پرته وه او هغه جرمني پادري به خپل عبادت کوي، خپلې دعاګانې به یې ویلي، نو دې ماشومې به هغه دعاګانې او هغه عبادت هغه هر څه اورېدل. هغه ډاکټر داسې کار وکړو چې د فرانس نه روان شو، لاړو چېرته؟ هغه ماهر نفسیات ډاکټر چې کوم دی د فرانس نه روان شو، لاړو جرمني ته. هر کله چې جرمني ته لاړو هلته کې د هغه پادري معلومات وکړل نو هغه ته دا خبره معلوم وشوه چې هغه پادري مړ شوی. نو هغه فرانس والا ډاکټر د هغې د پادري هغه کور والا نه د ډایرۍ او د هغه لیکل هغه وغوښتل چې یاره زه وګورم چې په دې کې څه دي. هر کله چې هغه ډایرۍ او هغه کاپیانې هغه د فرانس هغه ډاکټر چیک کړي نو په هغې کې هغه دعاګانې لیکلې وې، کومې دعاګانې چې به هغه جینۍ په فرانس کې په حالت دوره کې ویلې. نو هغه ډاکټر د هغې نه پس چې هر کله راغی نو دا رپورټ یې ورکړو چې یاره ماشوم ته د ماشوموالي په حالت کې څه وویلی شي هغه هر څه د ماشوم په ذهن کې سیو شي. نو دې وجې نه اسلام موږ ته دا تعلیم راکړی دی چې هر کله ماشوم پیدا شو نو ماشوم په یو وخت کې به اذان وکړي او په بل وخت کې به یې ورته اقامت وکړي چې ماشوم په دې خبره ورسي چې ما ته د الله جل شانه وحدانیت، د نبي علیه الصلاة والسلام رسالت او د اسلام چې کوم احکامات دي هغه ټول ما ته په دې کې څه شو بیان شو. څومره ښکلی تعلیم هغه اسلام موږ ته راکړی.